अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद लरम چې جمعیت ملګری به روغ جوړ ملګرو لکه څرنګه تاسو ته معلومه ده چې قائد صاحب د فلسطین مجاهدینو سره د هغوی باره کې قائد صاحب یو پیغام جاری کړی و او بیا د بدمذهبه خلک چې کوم دي مذهب خلک هغوی بیا دغه کلیپونه سره چینج او را چینج کړل. نو زه د خلکو ته ویم چې تاسو د فلسطین خلکو سره یکجهتي نشئ کولی. هغوی سره هغوی په دې خوشحالۍ کې اظهار محبت او د مینې نه ډک هغه تاسو هغه پسې پوسټونه هم نه دي کړي. نو لکه دې ته څه ضرورت دی چې تاسو د غلط صحیح ویډیو نه چې کوم دي تاسو غلطې ویډیوګانې جوړوئ. دومره کمکه دومره بدتمیزه خلکو ما چرته هم نه ولیدلي، لکه جماعت اسلامي ولا پی ټی آی ولا همدارنګې نورو پارټو والا. جمعیت ملګرو دغه ویډیو به تاسو لازمي شیر کوئ او زه تاسو ته د قائد صاحب یو ویډیو په دې سکرین ښیم چې هغې کم بیان کړی و، نو هغه تاسو وګورئ. په هغې کې چې کوم هغوی نیم کلیپ راغستی و او د قائد صاحب دغه ریل کلیپ هم وګورئ. نو د هغه خلک دي که نه چې تر اوسه پورې هغه د علماو په خلاف دي. ظالمانو هغه خو څومره غټه کامیابي د فلسطین مجاهدینو ته میلاو شوه او هغوی چې کوم دي بیا هم دلته په قائد صاحب پسې راولګېدل دا مذهب خلک او هغوی دغه قسم ته ګستاخي او دغه پروپاګنډې شروع کړي دي. دا ویډیو وګورئ، بیا ماته اجازت راکړئ. الله پاک. अपने फिलिस्तीनी भाइयों से और मुजाहिदीन से कहूंगा कि वो इंसानी हुकूक का एहतराम करें, उसे तहफ़्फ़ुज़ दें, उसका लिहाज रखें, बच्चों, औरतों और आम शहरियों को गज़ंद न पहुंचाएं, उनकी जिंदगियां तल्फ न करें. और मुजाहिदीन से कहूंगा कि वो इंसानी हुकूक का एहतराम करें, उसे तहफ़्फ़ुज़ दें, उसका लिहाज रखें, बच्चों, औरतों और आम शहरियों को गज़ंद न पहुंचाएं, उनकी जिंदगियां तल्फ न करें और दुनिया को बताएं कि इसराइल और सहयूनी जिन्होंने फिलिस्तीनियों की नस्लकुशी की, उनके बच्चों को कत्ल किया, माओं के सामने कत्ल किया, वालिदैन के सामने कत्ल किया और कोई एहतराम आदमियत उन्होंने नहीं दिखाई. आज हमें उसके बदले में ये साबित करना चाहिए कि इस्लाम और मुसलमान किस तरह इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है.